زه تاسو له لیکل درکوم، زه تاسو له ګارنټي درکوم، په دې څو خبرو باندې تاسو عمل وکئ، سړي او ورسره زنانه. بیا خپل ژوند ته ګورئ چې څنګه ستاسو ژوند کې محبت دا پیدا کیږي، چې څنګه د ښځې او د خاوند په ژوند کې محبت دا پیدا کیږي، یو بل سره مینه څومره زیاتیږي، دغه رنګې پرسکون ماحول څنګه پیدا کیږي. په خپله موږ یو څو غلطیانې داسې کوو، د هغې غلطو د وجې زموږ محبت دا په نفرت کې دا بدلیږي. یو سړی به واده وکړي، ښځه به وکړي په خوښه باندې، خو بیا هم هغه جنۍ درې هلکه دومره نفرت کوي، دومره لکه څنګه چې دا ښځې د پردو سړو نه نفرت کوي، یا دا سړی درې ښځې نه دومره نفرت کوي لکه څنګه چې د بل چا د ښځو نه دا نفرت کوي. یاد ساتئ محترمو، دغه نفرت په محبت باندې بدلولو دپاره یوه وظیفه وکئ، او دا 4-5 طریقې تاسو خپلې کوئ. که ستاسو په کور کې سکون رانغلی، که ستاسو په کور کې محبت رانغلی، بیا ماته رنګ وکئ یا ماته کمنټ وکئ چې څه دې ویلي، دروغ دې ویلي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ ټولې مسلې د ختم کړي. زمونږ څومره حاجات دي دا د الله پاک پوره کړي. څومره کسان داسې دي چې هغوی ودونه کړي، ازدواجي تعلقات خراب دي، الله پاک دې ولې دغه نفرت په محبت کې بدل کړي. څومره کسان داسې وي، هلکان وي یا جنکۍ وي، هغوی د ودونو شوق ساتي، الله پاک دې د هغوی زر تر زره ودونه وکړي. نن چې محترمو زمونږ کومه مسله ده، کومه وظیفه ده، دا ډیر زیات اهمه ایشو ده. زمونږ په معاشره کې داسې سړي دي او دغه رنګې داسې زنانه دي، هغوی یو بل سره په کلونو کلونو باندې خبرې نه کوي. یاد ساتئ، سړی کله کله حیرانه شي، او سړی داسې دی چې د ښځې سره 20 کاله خبرې ونه کړلې، چا 30 سال خپلې ښځې سره خبرې نه دي کړي، هغه مخ ته مو نه ګوري. نه ښځه دا کوشش کوي چې دې سړي ته خبرې وکړم. دومره نفرتونه په دې کورونو کې محترمو دا شروع دي. دا نفرتونه ولې شروع کېږي؟ د هغې یو څو وجې دي. موږ یو څو غلطیانې کوو، که دا غلطیانې موږ ختمې کړې، انشاءالله العزیز الله پاک به محبت دا پیدا کی او نفرتونه به الله پاک دا ختم کی. که تاسو پر څو خبرو باندې عمل وکړو، د بادشاهانو شانتې وخت به تېروئ، پرسکونه زندگی به تېروئ. او دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې مخکې خلکو ته هم پته ولګي، هغوی هم په دې باندې عمل وکړي. کېدای شي د هغوی کور د دې په وجه باندې بد شي. او که تاسو په چینل باندې نوي یې، نو لازما چینل سبسکرایب کړئ. یاد ساتئ، موږ سره لومړی خبره دا ده، که تاسو غواړئ چې ستاسو کور کې سکون راشي، بس یو کار کوئ، خپله مشوره هم کوئ، خپل طاقت هم استعمالوئ، خو بیا هم د ښځې چې کومه رایه ده د هغې احترام کوئ. د ښځې د خوښې خیال ساتئ، انشاءالله ستا په کور کې به ډېر زیات سکون او راحت وي. یاد ساته، ته د کور مشر یې، ته خپله رایه هم کولی شي. د ښځې رایې ته ګوره، که هغې کې وزن پکې وي، عمل پرې وکړه. دویمه خبره، که ته د کور نه بار ته ووتلې، د کور نه بار ته ووتلې او ګنټه دې تېره کړله، 2 ګنټې 3 ګنټې یا آفس ته لاړې، په جاب باندې یو ځای کې یو 2 منټو رنګ وکړه. که دغه نشي کولی، 20 سیکنډو رنګ وکړه او صرف د ښځې نه تپوس وکړه چې ته څنګه یې، څنګه نه وي. په دې وخت کې ماته ډېره زیاته یادېږي، زه تا ډېره زیاته مس کوم دی. بس دا خبره وکړه او کټ کړه. بیا د 4-5 ګنټې بعد بیا د کال وکړه او دغه تپوس ته وکړه ته څنګه یې، زه تا دې وخت ډېر زیات یادوم او
بیا کټ کړ. یاد ساتئ چې په دې سره څومره ښځه خوشحالیږي چې زما سره دومره فکر دی، دی ما ته هر ګنټه بعد دی رنګ کوي. دغه محبت چې کله واقع شي محترمو، دغه انتها دا به ډېره زیاته وي. موږ بل چا سره په ګنټو ګنټو باندې خبر کوو موبایل باندې، او چې کله خپلې ښځې سره خبرې کوو نو په قار قار یو څو خبرې کوو، استه کټ کوو پسې. کو هضم خاوند څه خبره کوي ښه په سکون سره، ښه په قلاره، یوه خبره دی دوه پیرې کوي، نو په دې سره به زموږ کور دا به چلیږي. دویمه خبره دا چې کله دوی روټۍ خوري، سړي ته پکار دي یو لقمه راوالي، یوه نوړۍ راوالي او ښځې له دې ورکړي. په دې سره محبت دا پیدا کېږي. ښځې له هم پکار دی سنت طریقه یوه نوړۍ راوالي، سړي له ورکړي او دا وخوري، نو په دې سره محبت محترم ډېر زیات پیدا کېږي. که چېرته ستا ښځه هاوس وایف ده، داسې ښځه وي چې هغه د کور کار کوي، د کور هر څه چلوي، هر څه دا برابروي، نو که ته هغې له د میاشتې مثال په طور 50,000 روپۍ ورکوې یا له 80,000 ورکوې، نو خیر دی له 100,000 روپۍ د ښځې له د جیب د خرچې لپاره ورکړه، د کور د خرچې نه علاوه ته به تماشه کوه چې څومره ته خوښېږي. چې کله ستاسو جګړه وي په کور کې، جګړه وي، نو ته همیشه لپاره کوشش کوه چې دا ښځې ته مه وایې زه تا بوزم پلار کو، زه تا پرېږدم او دا کوم دا کوم، هېڅ څه مه وایه. بس جګړه وشوله، ته د کور نه بهر ته وځه، نو بیا به ښځې ته پته ولګي چې دا کور زما دی، ځکه دا سړی بهر ووته او زه یې وینستمه. دغه رنګ ورسره د نورو ښځو صفت ته به خپلې ښځې ته دا ونه کړې، بلکې د خپلې ښځې تعریف کوه. په دنیا کې څومره ښځې دي، په ټوله کې ته د ټولو نه بهترین ښځه یې. یاد ساتئ چې دا یو څو خبرې دي، په دې باندې تاسو عمل وکئ، دعا به راته کوئ. او ورسره چې کله ښځه تنقید کوي، د هغې د تنقید نه ځان ساتئ، د هغې د رایې قدر کوئ، د هغې د خوښې د ناخوښې خیال ساتئ. یو کار در وکړي نو حوصله افزایي ورکوئ وله، دعا په شکل کې، د تعریف په شکل کې، دغه رنګې یو جوړه ګوزه راوړوله، دغه رنګې لږې پیسې دې ورکوله، نو خامخا د ښځې حوصله افزایي کوئ. بیا تماشه کوه چې تاسو څومره خیال ساتي. بازار ته لاړئ او ځان نه سالي، نو ښځې له هم څه راوړه، ځان له هېڅ هم نالي، بیا هم یو تحفه غوندې راوړوله، نو په دې سره محبت داسې کېږي. او کله چاردام وکړي نو بیا راشه د ښځې په لپټه باندې مخ وچ کړه، لاسونه وچ کړه، سنت طریقه ده، او په دې سره محبت دا ډېر زیات سیوا کېږي. چې کله ستا ښځې ته دا محسوسه شوله چې ته د خپلې ښځې خیال ساتې، او دا ښځه وایي د دنیا په ښځو کې په ټولو کې زه بهترینه یم، ځکه زما خاوند زما خیال ساتي، دا زما سهاره ده، دا زما محافظ دی، دا په هر درد تکلیف کې ماته ولاړي، نو ته د دنیا عظیم ترین انسان یې. بس دا څو کارونه وکړه، او دا کارونه دې ښځې هم وکړي. تماشه کوه ژوند څنګه بدلېږي، ستا ژوند کې تبدیلي څنګه راځي، په دې خپلو سترګو به وینې. او دې سره سره یا ودودو روزانه 14 پیرې ویل دي، یا ودودو 14 پیرې ویل دي د هر مانځه نه بعد. انشاءالله العزیز داسې لا زوال محبت به وي، لا زوال، چې پوره دنیا به ستاسو محبت ته دا حیرانه شي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو کورونه دا محفوظ وساتي. الله پاک ته موږ او تاسو ټول د جنګ جګړو نه، فساد نه، او دغه رنګې د نفرتونو نه لرې وساتي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.